د دوبۍ شهزادي شیخ ماهره پرنسز ماهره جی د یو پرفیوم لانچ کړی چې نوم یې ډایورس دی. اوس دا ډایورس په نوم باندې د پرفیوم ولې لانچ کړی؟ ځکه څه موده مخکې تاسو به کتلي وو چې د دې د واده چرچه ډېره زیاته وه چې د هغې واده دی. بیا واده نه پس تقریبا د خپل خاوند له په انسټاګرام باندې خپل خاوند نه طلاق واغېشتو او وجه یې ورله دا وښوله چې د ستا نورو جینکو سره افیرز دي. په دې وجه زه تا سره نور ټایم نه تېروم نو خپل خاوند نه دی په خپله خوله ایشتلې ده پرنس ماهره جی. اوس د یو پرفیوم لانچ کړی دا. ګوره د ویډیو مقصد مې صرف دا دی که نه چې دا دی سره دومره دولت ته چې دا یو غوړی دی زموږ د پاکستان نه مشته صرف د شیخ ماهره سره د دې پلار او وروریانو سره نه دې ځان له چې کوم دولت دی که نه دومره دی چې دی د موږ غوندې استاد غوندې خلک چې کوم دی داسې په پوکي باندې اخلي لکه دومره دولت دی خو دی بیا هم بزنس کوي. اوس دی چې کوم دا پرفیوم لانچ کړی دی ډایورس نوم باندې دی د خپل برانډ دی نه علاوه د نور هم بزنسونه دي په دنیا کې. دا نه چې بس دا پرنسس د دې له د پیسو ګټلو ضرورت نشته او د د بزنس کولو ضرورت نشته. هغه ټایم تللی دی. دا مونږ خلک یو چې بس کور کې بس له 100 روپۍ را سره وشي بس مونږ هر څه پرېږدو وروره بس تر څو مو دا پیسې نه ختمې کړي مونږ کار مار نه کوو. دا وګوره چې دی سره د دنیا پیسه خو دی بیا هم خپل بزنس کوي. ډایورس دا کم پرفیوم چې دی لانچ کړی دی دې نه پس د خلکو کم ریاکشن راغلی دی دا خلکو څنګه اپریشیټ کړی ده په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو چې زموږ دپاره پکې یو غټ عبرت هم یو قسم لا پروت دی. نو ویډیو خپله هم مکمل وګوره یو مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. ښه دی چې کله خاوند له طلاق واغېشتو خوله یې واغېشته په انسټاګرام باندې بلکې هغه پوسټونه ټول ډېر زیات وایرل شوي هم بس هغې نه پس دا هم خاموشه خاوند دی هم خاموش. هغې نه پس اوس دې هغې نه پس چې کوم دی نوی دا برانډ لانچ کړی ډایورس په نوم باندې پرفیوم جي. نو دې پرفیوم لانچ کېدو نه پس خلکو دا ډېره زیاته اپریشیټ کړې هم ده. مختلف قسم کامنټس دې له میلاو شوي دي چې یعنې ویری ګوډ چې تا ډایورس نه پس هم خپل بزنس دغه رنګ ګرو کو یا تا کې اوس هم دومره همت شته دی چې تا خپل بزنس شروع کو یا ویری ګوډ تا له د بزنس ضرورت نشته یا فلان مختلف قسم ډېر خلکو ورله ویلي دي چې دا تا یو ډېر زبردسته بدله د خپل خاوند نه وایسته چې ډایورس په نوم تا یو پرفیوم لانچ کو یو برانډ لانچ کو او کله چې هم څوک دا پرفیوم اخلي نو د ستا او د ستا د خاوند دا کیسه به ورله یادېږي چې دی خاوند نه طلاق ایشتلی او خاوند طلاق نه پس چې کوم دی دی بیا دا ډایورس پرفیوم چې کوم دی دا لانچ کړی. ډېر خلکو پیدا دغه هم کړی دی چې آیا دا به سمیل څنګه کوي دی سمیل به د دوکې غوندې سمیل به که څنګه مختلف قسم دی له ریویوز میلاو شوي دي او دا کامینګ سون کې دی لا مارکیټ له نه دی راغلی چونکې ډېر خلکو ډیمانډ دا هم کړی دی چې دا به مونږ څنګه آنلاین پرچیز کوو یا به دا کوم ځای نه مونږ اخلو. مطلب ګوره دا بزنس آیډیاز دي. دی هلته طلاق واغېشتو طلاق په نوم باندې بیا په ډایورس باندې دی پرفیوم لانچ کو. ستاسو خپله سوچ وکئ او بیا د شیخ ماهره پرفیوم چې وي او د هغې نوم ډایورس یو د هغې شاله دومره غټه کهاني پرته نو دا به څومره ډېر خلک پرچیز کوي لکه دا به څومره ډېر خلک د دې سیلز به څومره ډېر راځي د دې ما تا سوچ هم نشو کولی. ځکه داسې مالداره خلک شته که دې قیمت دا په د دې پرفیوم قیمت دا په زرګونو ډالرو لګوي هم به یې هغوی اخلي ځکه دې شاله یو کهاني پرته او خلک په دې شش او پنج کې چې دې سمیل به څنګه وي. نو شیخ ماهره پرفیوم لانچ کړی دی په ډایورس نوم باندې. تاسو سره مې لږ انفارمیشن شریکول او بل شیخ ماهره چې کوم ده که دی چېرې تاسو نیټ ریونیو په انټرنیټ باندې وګورئ نو دا ډېر څه مالکه ده. که دا وغواړي او دا بیخي ځان کمره کې بند کړي نو دې نوسان وسي دې کړوسي لکه دې سره دومره دولت ته چې دې شپږ اووه نسلونه دغه دولت نشي ختمولی دومره پیسه ده دی سره او دومره پیسه دی سره مختلف پراپرټیز نه راځي. مختلف دوبۍ یو ډېر غټ مطلب ډېر غټ بزنس هب دی دوبۍ او د دې پرنس همدان شو یا پرنسز ماهره شوه یا دی چې کوم والد صاحب دی نو هغه ریونیو داسې ځایونو نه راځي دی له پیسه چې د ما ستا سوچ نه بهر او داسې دا دومره پیسه چې مړه که ما تا ورله کي نو دی پیسې کاونټ کړو لو هغه هم په کالکولیټر باندې نو مونږ به زمونږ عمر به ختم شي خو دی هغه پیسه مونږ کاونټ نه کړو په کالکولیټر باندې لکه دومره دی سره الله پاک ورکړی خو بیا هم دی خپل بزنس کوي په کور کې نه. دا صرف د دې خبره نه کوم د دې د روډ چې کوم شیخ همدان دی د هغه هم ډېر زیات برانډز دي هغه هم په کور ناست نه هغه هم خپل برانډز کوي او خپل بزنس پسې هغه خپل ټایم چې کوم دی سپینډ کوي. دا هم دی پسې ډېره مشهوره چې دا ډېر عیاش خلک دي. نو عیاش خو به خو دي چې د دومره داسې ملک باچایان دي او بل الله پاک پیسه هم ورکړي. خیر په هغې کې مونږ خبره نه کوو خو صرف یو پازیټیو میسج ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.